السلام علیکم ملګرو دا د توګي مانده د رود لخوا راځي دا نن 26 اگست 2022 یولس بجې دي دا وبه لوړی پر دا دروازو لوړی راوستل د نو په تاریخ کې تر اوسه نه دی راغلی 26 اگست 2022 الله پاک د فضل کوي د چل تر نورو کلو ډېرې زیاتې اوبه دي دا پر ډېم دنیا ولاړه ده خلک درغلي دي دا د چمچي را روانه دا اوس باري له خلکو راځي راولي چې دغه اکسپریت نو به دا خطر لري دا ځوانان ورته لګیا دي مت کوي دیوال ونړېد هغه دیوالونه یې لګي برا کورونه ګوره دا کور دیوال ورته دی لاړې ګوره هغه مخامخ دیوال نه دی هغه استعمال ای نو کانسي یم په تاسو کې دا وګوره روان आज कानून लगा जो कुल पदक से خبر और कोरोना मरून का दे होगा वाला क्या कोरोना के دغه ځای د خلکو لګیا دي السلام علیکم ملګرو نن 26 اگست 2025 نن زه په 3 کال مخ لکه څنګه چې په خبره است خانوزي په تاریخ کې یو خو برګر د علاقې یو وخت یو کیسرال لکه 2008 اکتوبر 28 کومه زلزلہ سیول او له دغه بعد بیا دغه خاص کار د خانوزي بارانونو خو په ګرد صوبه کې په اړه ډېر وسو په ګرد علاقې کې پر خانوزي یو ډېر غټه ازمایش راغلی د علامه خصوصي مهرباني وسوله چې زموږ د ځوانانو همت والی دغه لکه څنګه چې پر سکرین وینئ موږ د ښکاره کوو چې دغه ځوانانو د خانوزي غډې همت وکړي او د دوی اتحاد او اتفاق له وجې الله پاک خانوزي ګرد علاقه له دغه ازمایش وساتل نو دغه ته مخامخ وینئ دا خلک ګرده تراو بلا تشبیه لکه یو قسم حدیث وي د قیامت پر ورځ به یوم دا بل کاند باندې ورسره هر سړی په خپله منډه اخته وي نو دغه دی دغه د کلي والا د علاقې والا ډېر تیز باران هم اوري لکه څنګه چې ته وینئ دا د 26 اگست 2022 داسې وبوله چې 11:30 بجې دي د جمعې ورځ واله دغه منیر صاحب راغلی نو د کلي د علاقې چې کوم مشران هغوی ورته ډېر همت وکړی نو دغه ډېره تاریخي دا تر ورځ واله چې د خانوزي ازمایش پر خپل ځای او دغه ورځ د علاقې د کلي اتحاد او اتفاق هم وسولې نو دا تر یو ثانیه غینه وخته عارضي مشکل خو وي دغه د علاقې د کلي د اتفاق او د اتحاد سبب هم وګرځي اوس دغه ته وینئ دا خلک دلته پر باري لګیا دي دا مخامخ اوس ورته ګورئ
دا دنیا راټوله سوې ده، هېڅوک هم په دا نه دي خبر چې وروره دا کلی به څنګه شي. په زرو آبادي په دغه ورځ تر خطره لاندې وله. بیا د الله خصوصي فضل وسولئ، د مشرانو دعاوې ولې، د ځوانانو همت ولې چې الله پاک موږ د ازمایښت خلاص کړو. په دا ورځ زموږ د علاقې چې کوم ګرد ځوانانو ډېرو اوس د یوه سړي نوم موږ نسو اخیستی، هغو دونه همت وکړی چې یقینا هم د دوی د همت له وجې الله پاک د علاقه دا کلی دا له خطرې خلاص کړی، له خطرې ووتلی. تقریبا 20-40,000 آبادي دغه لاندې وه. دغه مخامخ ته یې وینئ دا خلک یو مخ ګرد کلی ګرد علاقه څخه وځئ، خو باران هم تېز وري، دا ډیم دا ته راډاکړي مخامخ ته معلومه شي. نو بیا د الله خصوصي فضل وسولئ. د دغې ورځې چې کوم باران والی او کوم سیلاب خاص کر توګۍ مانده ته راراتلی، نو هغه بل ته راغلی، هغه دغه دی موږ یې در ښکاره کوو. که یې وګورئ نو دغه مخامخ دې وینئ چې دا مانده دا تر روان ولی چې په تاریخ کې دا زموږ د علاقې یو مشر ولی هغه ته دوی ویلي ول به یې دا تر مانده به نه وي راغلی، حال یې ځین کولی. ما وروره نن زم دغه در کوی سم دغه ایډیا چې یاره انشاءالله په 100 کاله به د چا نه وي پاتې دا تر دغه راغلی. دغه بیا د کلي ویډیو درته یې وینئ، دغه مخامخ چې معلومه شي دا د نظیر لاله ارزنویس غالبا دغه کور دی. دا لاندې تر لاندې چې کوم کورونه لاندې ول هغه له بیا توګۍ مانده راواوښتې، دا ګرد کورونه زیراب راله، دا په دغه کې ډېر کورونه خراب سول. دا اوبه ته یې وینئ مخامخ کلي له ډېرې اوبه ولاړې. دا یو مخ دا د دوګزۍ دا لاندې کلی، دا لاین کلی چې موږ ورته وایو، دا پخوا چې دلته لاین تر سوی ریلوې سټیشن، دغه یو مخ دا تر اوبه رابهیږي شي. اوس د دغه اوبو دغه دومره زیات والی دا مانده په دونه غټ رفتار رالی، نو که څنګه چې موږ دوی ته وختي در ښکاره کړی چې دا اوبه پر مانده ډېرې سولې، ولې هلته دغه د موچي مانده هم په ګډ سولی او توګۍ خپله ډېر را روان و. هلته یو دوه ډیمونه هم غالبا شاید را پرې سوي د رود پخوا. نو دغه ډېره غټه د ازمایښت وزوله الله پاک دا کلی دغه کړي. دغه باران به موږ پر مخ ته ښکاره کړو چې په دغه ورځ څه تره باران اوس وختي. دا 26 اګست 2022. نو الله د وداګردو ځوانانو ته جزای خیر ورکړي په دنیا او په آخرت کې. یقینا په دغه کې ډېر مخلصه خلکو دا اوبه ته یې وینئ مخامخ دا تره را روان دي ګسره، بلکل په دا کورونه نه وتل. نو دغه د تره ورځ وله چې د علاقې د کلي دپاره د ډېر غټ ازمایښت ورځ وله. الله پاک د ځوانانو همت و، د سپین ږیرو د سپین سترګو دعاوې ولې، او دا علاقه دا په زرو آبادي خدای له دغه څخه خلاصه کړه. نو د دغې ورځې د دو مقصد مخالي مایز دا ولی چې موږ د خپلو هیروز چې په دا ورځ یې همت کړی دي کوم ځوانان چې څه ځوانان دي، موږ د یوه چا نوم نه اخلو، ولې په دغه ورځ ډېرو خلکو همت وکړي. د هغو ګردو شکریا ادا کوو. یقینا ډېره آبادي خدای بچاو کړله، خدای پر ګرده علاقه احسان وکړلی. د الله تعالی دغه احسان بدله موږ نسو ورکولی. 3 کاله بعد هم زما دا شی په ذهن کې دی، ولې موږ دلته وډیم ته ډېر نږدې پراته ولو، دغه اوبه دغه موږ ولیدل. نو یقینا ډېره پریشاني لرله. په دغه ورځ دا د رفیع الله استاد هغه کور هم ډېرې اوبه ورننوتلې، د الله جنت الفردوس ورنصیب کړي. نو یقینا هم ډېر کورونه دا تر اوسه خراب سو، او د حکومت له جانبه زه یو روپۍ و دا یوې چاته نه سو میلاو، تر دا ننه پورې نه ده میلاو سوي. خلکو ذاتي طور پر همت وکړلی، یا یو مختلف NGO والې یا پرایویټ ادارې والې او بخامخا له چا سره همت کړی. بهرحال د خلکو کیتیانې، د خلکو مځکې، د خلکو برمې دا ډکې سولې، کیتیانې خرابې سولې. نو د هغوی وشن وینه د سوي و هغو ته یو روپۍ نه ده میلاو سوي. نو د دغې ورځې باید چې موږ دغه ورځ په یاد وساتو، باید چې په دا ورځ موږ یو خصوصي فنکشن وایه، او دا ځوانانو ته مه د دغه یادیانې ورکړي دي، وایه چې وروره په دغه به شاید ډېر خلک به دلې نه و موجود،
د دغه ټوټل ریکارډ دا دی زه د ښکارکوم له ما سره پروت دی زه نو دا تر یو ازمایش الله تعالی پر خانوزۍ شاید په 100 کاله کې به یو خو د زلزلې هغه وخت نو پر ګرده علاقه و سیلاب هم راغلی په دغه ورځ به عموم وخت کې بارانونه هم پر ګرده علاقه اوس باران خانوزۍ دغه د ډیم له وجې چې ډیم سرویس والي د دغې وجې ډېر غټ ازمایش و نو یو واره بیا زه د خانوزۍ له غوږردو خلکو سره د خانوزۍ کاریزات د ټولې علاقې چې په دا ورځ همت وکړي دغه آبادي دغه دونه قدر خلک کورونه بازار دا د الله په خصوصي فضل سره او د دوی په همت سره او د سپین ږیرو د سپین سرو په دعاو سره دی بچاو کړي نو دغه شکریا باید چې موږ ادا کړو دغه خپل ایروز باید چې موږ یاد کړو ډېره مننه ده سیستم یې ګت په مخه اخیستی دی او شی نسته دغه دی دا داود ورته ولاړ دی دا کوټې ګرځي ونړې دا خوارانو باید چې دغه وشي دغه یو شی نه دی پاتې سوی د کاري متي الله صاحب کور دی د دګزۍ کلی خانوزۍ کلی د دګزۍ د کوټوله دلته د نن وبور نه نوتی دا به اوس هم را روان دي دغه دیوال ونړېدی که نه دلته ونواخله دغه دیوال چې ونړېدی که نه کاري صاحب کوټې د نن هم خرابې سولې د نن نه ټولې خرابې دي درې سره کوټې دي او درې سره کې ګز ګز اوبه درېدلي دي او سامان یې ګرده لوند کړی دی وړه یې ګرده لاندې کړي دي دا د ورسکي لاره ده د دګزۍ دغه د اخندزاده صاحب د کور دیوال دی دا ورسکی دی دا تقریبا د دګزۍ ګرده داسې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام عمران بھائی ستړی مشه خان محمد صاحب ستړی مشه څه دی ښه یاست صحت ښه دی څنګه یاست الحمدلله د خدای شکر دی خیر دی شکر دی ورور دلته خو دا زموږ د کلي د خانوزۍ کلي ساکزۍ خان محمد دی د کور دا تر سوی دی خان محمد صاحب له څوک دراغلی له چایل کړی له چا کومه کړی دا وی نه دي سم دا چې د تصویرانو د اوډو د پاره خو خلک ډیر راځي خو خاصه د مرشد د پاره دغه د پاره څوک نه دی راغلی دغه تصویران مشوران نه خېد دا چې پاکان دي ورځي مګر د امداد د پاره دغه د پاره سم دغه نه حضرت خدا تعالی کې ساده شورور د وړو د پاره خو موږ نه یو دغه نه د وړو غواړو نه شي غواړو دا تر امر موږ نه غواړو کوي دا ګونه درا جوړ کی دغه درا جوړ کی کني د وړو دغه موږ په خبرو شکر دی الحمدلله لروي و چاته نه مجبور و دغه دغه بلوس و دغه دغه دا په زلزلو کې راخلم واره نه خړل بس دغه د ځایونو درا جوړ کی دغه خاص موږ دوی کوو کني دغه دنیا جوړ راځي د خان محمد صاحب د خبري مقصد دا دی چې ورور دلته د وړو وسر څوک لري ارته کلیوالا یې مرکوای شي مګر کلیوالا ولس ودلته کور نشي ور جوړوای دا سټیټ ریاست او ملک ور جوړوای شي حکومت ور جوړوای سرکار ور جوړوای شي د ورور د بټګانو د پاره مرزي دلته راوځ مرزي دلته دا شي کوي ک کور را جوړوای شي کور را جوړ کینی مر بیا موږ په تمبګانو کې پراته دا د کور دی د کمرې دی پر مخ بل کمره ته وګوره پر مخ درس دا کمرو کې ګستګ نه کوي ورور موږ ګورو څنګه کې روان نه چت ماته دا دا چت دا نن درې مثلا رمضان د څوک نه دی راغلی دا چت بالکل پرایله کېدو دی الله د فضل کوي دا بیا د اقتاد صاحب د کور دیوال دی د کور ډېر ډیمیج شوی دی نن یعنې دا غیر دغه دی د کور مخ دی دا دیوال دی دا په کور کې مازوران لري زریا معاش یو شی نسته نه نوکري سته نه بل شی سته دا تنزیل رحمان کور دی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام تنزیل رحمان ستړی مسی څنګه شی صحت برابر دی څنګه یاست الحمدلله د باران خو نن درېیمه څلورمه ده دلته خو موږ ډېرې دعوې وینو خلک راځي خلک همت کوي خلک دغه کوي څوک راغلي یاره موږ خو یو څوک نه دی راغلی فلحال دا اوبه خپل کور چپ کړي دي دا اوبه نه راغلي دي نکسپیشن راغلي دي فلحال یو څوک نه دی راغلی صحیح بس موږ خپل مدد ته باندې بس دا اوبه چې کوو دا شام لګولي دي یو څوک نه دی راغلی دلته دوی دونه دعوې کوي پر ټیویانو راځي پر دغه راځي زموږ نمایندګان چیرې دي زموږ ایم پی او ایم ان ای چیرې دي
کمشنر ډي سي چیرې دی سي چیرې دی نه دي راغلي یو څوک نه کمشنر لخوا انتظامیه لخوا راغلي نه ګورنمنټ طرف څوک راغلي فلحال او موږ دا مطالبه ده چې وایي موږ چې دی که وړو دغه موږ دا نه غواړو که زموږ د دغه نقصان ازاله کوای چې دا کوره جوړوای چې دغه لپاره د راسي د تنزیل رحمان دا خبره د وی ماله د وروره مرستې نه راوړي موږ له د مرستې نه راوړي دلته کروڑپتیان خلک دي مو مرسته ولاړي زما که یو کوټه را جوړوای را جوړه دي کې نه زه وروره ښه د عزت د غیرت الله مې ویني الله به بیا دغه راوکړي زه د وړو نه محتاج د وړو غر څوک لري الله دې صله راکړي دغه دی دا ګردې ولونه دغه سوي دغه دي دا زموږ د کلي د خانوزۍ کلي دا دوګزۍ چې د اوس کور دلته دی دا د اوس سیناوي ځای ونړی دی دا د کور اوس له بایپاس سره دی دا یو د کور دی او دلته همسایګان دي دا تقریبا ګرد نړېدلي دي 60-65 کمرې دي دا ګرد نړېدلي دي دا د دوی د کور سامانونه دي دا کمرې دي دا اوس یو شی نشته دغه کمرې پر نړېدو دي هغه ګرد نړېدلي دي دا ګرد نړېدلي دي اوس السلام علیکم وعلیکم السلام محمد سعد سال دی ښه صحت برابر دی شکر دی خیر دی دا خو دغه د کور سره وای دی کور خو نو ولاړی دغه سفالي او یار نو خدا وبراله او بس خوای مونږ وای خوای مونږ ولا قصر لته کلو خلکو ته شا بس لڅ خوای سوالو نو اسمان تلی وروره اوس له سرکار زدا خواسته چې وروره د دونه قدر زموږ دغه وکی وړو دا څه کوو زموږ د کورو یا د خرچه راکې دوی موږ خپل په جوړ کړی د دوی را جوړ کی سروې ده وکی وړو دا نه غواړو نه تنبوګان غواړو نه شی غواړو دا نه تنبوګان جوړېږي نه په وړو جوړېږي یاره صحیح دا خو په دغه جوړېږي دا نو کالو څه پاختای ته دغه ځای پورې مر رسول کېده صحیح دا اوس بیا اسمانه ټکول مې د باران اوس دغه اوس خو دې چا پاو دا تر به کوي دا تر به کوي ټیک ولګورو دا خلکو دا دغه دی چې موږ له خلکو وړ نه راوړي دا موږ له خلکو برست راوړي موږ کومې ذمہواری د الله تعالی دی د وړو ذمہواری پر حالات هغه به الله پر کوي ان شاء الله هغه د الله ذمہواری ده د سټیټو د ملکو دغه کوم ذمہواری ده هغه د حکومت د سرکار هغه دا وکی چې دوی ته د یو پنځه ځای ور جوړ کړي دا شپېته کمرې نړېدلې دي نو دغه د ور برابرۍ کې دلته موږ اورېدل دي چې وروره کروڑپتیان خلک مو مرسته ولاړي ورور ته لږ شرم وکړي د زلزلو له شپو به ته یې نه واخیسته دی اوس هم لګیا مرستې غواړي وروره دغه غواړي دا شی لکئ د یو غریب د یو مسکین د یو همسایه کړ که وړه ورسي ټیک دی د یو کږدۍ والا د یو دغه والا دی وړو ته مه کښېنئ وړو ته دا خلکو وړه نه دي په کار دا خلکو وړي په کار دي دا خلکو یو 15 کمرې ور جوړې کوي دغه شی د دوی ضرورت دی وسلام